الرحمن الرحیم. आवाज راځي؟ आवाज راځي؟ صحیح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الأول، فإننا نتوقع أن نقسم الأخبار التي هي أسمى من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها بالاستقامة في الحديث واتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخطيط فاحش كما قد ذكر به على كثير من المحدثين. امام مسلم رحمه الله مخکې دا ویلي چې زه احادیث تقسیموما په درې تقسیمه باندې او په درې طبقو باندې. نو الته اجمالا ذکر وکړو. اوس فاما القسم الاول جدید امام مسلم رحمه الله داغي تفصیل ذکر کړي چې زه احادیث درې تقسیم کو. اول قسم احادیث کم احادیث دي؟ وی هغه احادیث چې هغه د حفاظ متقنین نقل شوی او د عیوب سالم وي، او د احادیث چې چا نقل کړي وي دا حفاظ او متقنین وي. په دغه احادیثو کې اختلاف نه وي، په دې کې خلط نه وي، حدیث د غیر حدیث سره ګډ شوی نه وي. زه اول دا احادیث دا ذکر کوم. هغې نه بعد بیا دویم لمبر کې زه احادیث نقل کوم د هغه خلکو چې هغه موثوق په حفظ او اتقان باندې نه وي، خو سره د دینا چې اهل ستر او د صدق او د تعطیل علماوی علماء د دې احادیث لاس په لاس کړی وي، حدیث مشهور وي، ولیکن د اول درجه ته نه رسیږي. به دویم لمبر کې د دې خلکو احادیث دا ذکر پاتې شو. دا دریم قسم چې هغه احادیث چې علماء اجماع کړی وي یا اکثر اتفاق کړی وي د هغه په ضعف باندې، او نو دا حدیث فلسنا نتشاغل د داسې خلکو احادیث د ذکر کومه نه. و دا درې واړه طبقې، دا درې واړه قسمه احادیث امام مسلم رحم الله دا غي تفصیل ذکر کړي. نو ذکر فاما القسم الاول، هر څه قسم اول چې هغه احادیث د حفاظ متقنین دي، فإنا نتوخى أن نقدم منغا قسكو ددي خبري أن نقدم الأخبار التي من مخككو آغا أحاديث هي چه دا أحاديث أسلمو دا محفوظي، أسلمو دا محفوظي، سلم يسلمو محفوظية محفوظ من العيوب دا عيوبنا من غيرها دا من غیرها د نور احادیثنا چې دا احادیث محفوظ وي، د عیوبنا من غیرها د نور احادیثنا، وانقا او صفاوي د احادیث دا احادیث دي چې عیوبم پکې نه وي او همدارنګ صفاوي. دا من ان یکون دا بیان د اخبار کوي چې هغه احادیث چې اسلم او انقاوي ابا کم احادیث د من ان یکون ناقلوها دا غي بیان کی بیان دار ان یکون ناقلوها چې وی نقل کون کی د احادیث اهل استقامت، اهل استقامت او د برابر والی فی الحديث په حدیث کې، و اتقان او اهل د احکام او د مضبوط والی خپل مرویات لرا چې هغه خپل روایت هغه مضبوط یاد کړي. د داسې خلکو احادیث دا نقل احادیث چې د عیوب سالم وي او صفاوي ابدا چا احادیث وي
چې نقل کون کی د احادیث اهل استقامتن اهل د برابر والی فی الحديث په حدیث کې و اتقان او اهل د چاوی د اتقان وی د مضبوط والی وی په چا کې په احادیث کې د اتقان وی لما هغه احادیث لرا نقلو چې نقل کړي وی د احادیث چې دې کوم احادیث نقل کړي وی هغه حدیث خم مضبوط یاد کړي هغه احادیث ورته یاد او په احادیثو کې کاغه واغه خل نوی اهل استقامت او د برابر والی او لم یوجد فی روایتهم دا دلیل د استقامت او د اتقان دی په دې باندې دلیل څه دی چې دې احادیث نقل کړي خو په حدیثو کې اهل استقامت په احادیث خیار دي په احادیثو کې اهل استقامت دي وذکر لم یوجد فی روایتهم نه دی موجود شوی د دې په روایت کې نه موجود شوی د دې په روایت کې اختلاف شدید اختلاف سخت ولا تخلیط فاحش او نه خلط غیر حدیث د حدیث سره فاحش چې ډیر خلط راغلی معنا دا ده کله غونډه خلط راغلی د غیر حدیث د حدیث سره معمولی او نادر کم راغلی دی له پروا نشته خو چې زیات خلط د غیر حدیث د حدیث سره راغلی وي نو دا د دې په روایت کې نیوی د اهل استقامت ودا کې دی شي وهو کما قد عسر لك څنګه عسر چې اطلاع حاصل شوی مونږ فيه په دې اختلاف کې على كثير من المحدثين د ډیرو محدثین کما عسر کما قد عسر لك څنګه چې واقع شوی دی فيه په اختلاف کې اختلاف واقع شوی على كثير ډیر من المحدثين د محدثیننا یا کما قد عسر لك څنګه چې اطلاع راغلی ده فيه په اختلاف کې على كثير من المحدثين ډیر محدثیننا دا اطلاع ده چې د اغي په احادیثو کې اختلاف شدید دا واقع شوی دا واقع شوی وبان ذلك او ظاهر شوی دی واضح شوی دی ذالک دا اختلاف فی حدیثهم په حدیث د دې کې د دې په روایتو کې د دې په روایتو کې دا خبره واضح شوی ده چې اختلاف شدید راغلی تخلیط فاحشم راغلی وز د اول قسم احادیث دي امام مسلم وی فاذا نحن تقصینا فدغه وخت کې منګه تقصینا اخر ترسو احادیث د دې راویانو د داس راویانو روایت او حدیث منګه اخر ترسو د داس حدیث داس راویانو روایت منګه نقل کو دا ټول منګه نقل کو او اخر ته رسو نو تقصینا منګه اخر ترسو اخبار هذا الصنف احاديث دغه صنف من الناس رچانه د خلقونه د داس خلقو احاديث منګه اخر ترسو نو چې کله دا اخر ته ورسو داس خلقو احاديث ذکر کو چې اهل استقامت وی اهل اتقان وی نو اتبعناها اخبارا من بیا تابع کو دی احاديث پوری نور احاديث یقعو فی اسانیدها چې واقع شوی د پسندونو د احادیثو کې بعض من واقع شي بعض اغسو ليس بالموصوف چې اغه نوی موصوف په حفظ او په اتقان باندې به دا دویم لمبر کې د دې خلقو احادیث منګه ذکر کو دې سے تابع کو او دې پس راوړو چې اغه موصوف په حفظ او اتقان باندې نوی کسن فی المتقدمه مقدمه لکه پشان د هغه قسم چې مخکې ذکر شو هغه پشان تا قبله مخکې لدینا دا سه حفظ اتقان پکې نه وي اگر که نفس اهل حفظ اتقان وي خدا سه حفظ اتقان نه وي لکه څنګه چې په دې قسم اول کې او په دې اول مرتبه کې د دې خلق حدیث راوړو چې موصوف په حفظ اتقان باندې نه وي لکه پشان د صنف مقدم قبلهم على انهم على ولدا درته ویما انهم داروات د صنف ثانی وان كانوا اگر کدی دی فيما فاغ وصف فيما فاغ حفظ کې فيما فاغ اتقان کې وصفنا چې ما بیان وکړو
دونهم دا کم دی د اول طبقینا ځکه اول طبقه ته رسیږي نه حفظ اتقان کې څومره په اول طبقه کې دی په دې کې نشته علاوه داوی ما انهم داروا رواد د صنف ثانی وان كانوا اگر کدی دی فيما فاغه حفظ او اتقان کې وصفنا چې ما بیان وکړو دونهم دا کم دی د اول طبقینا او فان اسم الستر ذکر نوم د ستر والصدق د صدق وطاعات العلم د حاصلولو د علم یشملهم شاملیږي دیتا یعنی معنا دا هغه راویان دي چې نوم د ستر ورته شاملي معنا دا ده چې عیبونه پکې پټ دي عیب پکې پټ دي عیبونه پکې ظاهري نشته دا راویان موصوف په صدق باندې دي چې دا رښتینی روان دا راویان په دې موصوف دي چې طاعات العلم چې خلق الله په لاس علم ته نه اقسته دي روایت ته نه نقل کوي ستر په معنا د مستور سره یو ستر د عیب د داسې راوی روایت قابل د قبول وی چې عیب پټ یو ستر د حال دی چې د دې راوی حال معلوم نوي نو دا به ضعف د پچا کې پر روایتو کې داسې راوی روایت دا قابل د قبول نه دی یو ستر د حال د مستور الحال دی د مستور الحال راوی په دې کې اختلاف دی چې دا راوی روایت قابل د قبول دی کنه په دې کې اختلاف دی اصل کې مستور دا 15 قسمه سره دی مستور الحال راوی یو هغه راوی دی چې هغه مجهول الذات هغه راوی دی چې دا غي تلمیذ یو شاګرد دی لیکن دا راوی په خپل دا معروف په عدالت باندې وی او تلمیذ شاګرد دی لیکن د داسې راوی روایت پنیز د اکثر محدثین باندې دا مردود دی او بعد وی نا مجهول ذات راوی روایت دا مقبول علی الاطلاق ځکه هغه وی چې د راوی پر روایت نقل کولو کې د راوی د پاره ماسوا د اسلام نه په شرط د سره شته دي چې راوی روایت نقل کوي او مسلمان وي دا شرط پکې وي نور دا مجهول الذات وي که مجهول الوصف وي که مجهول الحال وي د داسې راوی روایت دا قابل د قبول دی نو مجهول الذات دی چې د دې تلمیذ شاګرد یو وي لیکن معروف او موصوف په چا باندې په عدالت باندې د جمهور محدثین په نسبت باندې د داسې راوی روایت دا مردود دی او په نسبت بعض باندې جایز دی دویم مجهول الوصف دی مجهول الوصف چې د دې عدالت ظاهرا و باطنا دا معلوم دی نی عدالت ظاهرا معلوم دی نه باطنا نو دا سی راوی روایت پنید جمهور باندې قابل د قبول نه لیکن کدا سی راوی چې مجهول الوصف یو د دې روایت دا قوی شي په کثرت د ثقات باندې ډیر ثقات د دین روایت دا نقل کی نا علی الاطلاق پنیز احناف او پنیز علماء باندې بیا دا روایت دا قابل د قبول دی مجهول الوصف دی خو لیکن د دې روایت په کثرت د ثقات باندې د دې روایت ته قوت حاصل شو تقویت وشو نو پنیز احناف علماء باندې دا سراوی روایت دا به قابل د قبول دا دریم هغه راوی دی چې هغه مستور العیب مستور العیب دا معنا چې عادل ظاهرا جرح مفسر په باندې نیوی په بادي نظر کې په دی باندې جرح نیوی په دی باندې چې هغه جرح چې ظاهر په دی باندې وی چې هغه سبب د چا د دې صدق او عدالت د دې مجروح کې ظاهر په باندې هیڅ نشته او مستور العیب دی عیب پټ دی ظاهر جرح مفسر نشته په دی باندې او ظاهر دا دې چې په بادي نظر کې په دی باندې جرح نشته چې هغه سبب د دې عدالت او د صداقت د جرح وګرځي چې د دې صداقت عدالت مجروح شي هیڅ جرح په باندې نشته نو دا سراوی روایت
دا مقبول دی ذکر دی معامله د روایت دا په ظاهر الحال باندې ده معامله د روایت په حسن ظن باندې ده نو ظاهر الحال دا پاک دی د عیب نه ظاهر الحال بعد نظر کی اس جرح په باندې نشته دی چې نشته دی نو روایت په ظاهر الحال باندې بنا ده په حسن ظن باندې بنا ده دی باندې به خګومان کې او د داسې راوی روایت دا به قابل د قبول وی دا پنځه علماو دا مقبول سلورم قسم هغه راوی دی چې هغه راوی هغه مبهم مثلا وی اخبرني فلان معلوم نه اخبرني شیخ لکه امام ابو داود چې روایت نقل کړي دا معلوم نه یو اخبرني رجل او اخبرني ثقه یو ثقه معتمد سړي ما ته روایت نقل کړي و دا معلوم نه چې دا ثقه سړی دا سوق دی نو دا سراوی روایت دا مقبول دی بلا شبهتين خو چې کلا په قرون الثلاثه کې چې مشهود لها بالخير دی په دې قرون الثلاثه کې نو د قراوی د دې روایت د ښکارا شوی په قرون الثلاثه دا مقبول دی خو لیکن چې د دې راوی روایت دا په قرون الثلاثه کې حد شهرت تر رسیدلی په زمانه د صحابه او تابعین او تبع تابعین کې د روایت مشهور شوی حد شهرت تر رسیدلی نو به دا سی راوی روایت دا قابل د قبول دی او که په قرون په غیر د قرون الثلاثه کې بیا دا مستلزم د توثیق او تعدیل لرا کچا د دې روایت توثیق کړي یا د دې تصدیق کړي چې دا عادل راوی دی لکه اوئی چې حدثنا صاحب لنا دا زمون ملګریو ما پیجندلا معنا دا سوچ روایت نقل کوي دا عادل وي او د چا توثیق چې کوي نو هغه د توثیق کې د عدالت چې دا عادل راوی دی به روایت قابل د قبول وي او که توثیق ونشي تعدیل ونشي نو بعد د قرون ثلاثه دا سراوی روایت دا قابل د قبول دا نه او پنځم قسم هغه راوی دی چې مجهول الذات والوصف جميعا ذات او وصف دواړه دا مجهول و چې ذات وصف دواړه مجهول دي وګوره کدا غیر صحابي وي صحابي نه غیر صحابي اوس وګوره چې د دې حدیث دا په قرن ثانی کې ظاهر شوی نه دی او که ظاهر شوی صحابي نه دی غیر صحابي دی خود د غیر صحابي د دې روایت په قرن ثانی کې دا بخال نه وي یا بنی ظاهر شوی یا بظاهر شوی کله دې راوی روایت په قرن ثانی کې نه ظاهر شوی نو عمل په قرن ثالث کې پیمانه جایز او کله دې راوی روایت دا ظاهر شوی په قرن ثانی کې نو کچیر تا سلفو شهادت به صحت کړي وي تو ان په دې باندې نه ویل نو دا مقبول دی او که هغه شهادت به صحت نه وی کړي یا په باندې تو ان ویلې وي نو دا سه روایت دا غیر مقبول به دا سه روایت دا مقبول نه دی نو اوس امام مسلم رحمه الله د دې مرتبه کم ده د اول مرتبه نه ولی فإن اسم الستر ذکر نوم د ستر د مستور العیب عیب پټ دی ظاهر عیب په باندې نشته دی جرح مفسر په باندې نشته د داسې راوی روایت هم مقبول دی ولیکن اول مرتبه ته نرسېږي چې هغه مرتبه د حفظ او د اتقان ده ذکر نوم د ستر مستور العیب والصدق او نوم د صدق وتعات العلم او پلاس کولو د علم اخستلو د علم نو په حاصلولو د چا د علم کې معنا دا چې دا راوی مشهور وي خلک نه علم صادق راوی دی دروغجن نه دی جرح مفسر پینشته مستور العیب دی نو یشملهم نو فإن اسم الستر یشملهم نوم د ستر او د صدق او طاعات العلم یشملهم دا شاملیږي دیتا دا اطلاق په باندې کېږي دا غي مثال بسنګ چې دویمه مرتبه دا راویان لکه وګوره لکه عطاء ابن صائب یزید ابن ابي زیاد
وليس ابن ابي سليم واضرابهم یا د دې امثال له ولک عطا ابن یزید راوخ وس عطا ابن یزید ود عطا ابن یزید نو عطا ابن صائب وس عطا ابن صائب راوخلا د دې کنیه ابو صائب یا ابو یزید کنیه یا ابو محمد یا ابو زید دا ثقفی د کوفی اوسیدونکو د تابعی د ثقه ده لیکن په آخري عمر کې د دې کې اختلاط په باندې راغلی خلد غیر حدیث به د حدیث سره تنه کېدل نو چا چې د دینه سماع د احادیث قدیمن کړي دا قابل د قبول ده او چا چې سماعت نو ورسته په حالت د اختلاط کې کړي ده نو د دې حدیث قابل د قبول نه چا چې تنه اولن حدیث اوریدلی لکه سفیان ثوری رحمه الله یا شعبہ دې تنه اول حدیث اوریدلی د دې روایت د دې احادیث قابل د قبول دي او چا چې تنه ورسته روایت اوریدلی دي لکه جرير یا خالد ابن عبد الله یا اسماعیل یا علی ابن عاصم دې تنه ورسته روایت اوریدلی دي نو د دې روایت دا قابل د قبول دا نه دي نو دیو جن یحیی ابن معین رحمه الله وی چې چا روایت د عطا نه کړی دی نو روایت نه په حالت د اختلاط کې کړی دی ما سوا د شعبہ او د سفیان ثوری رحمه الله نه دی په حالت د اختلاط کې روایت نه کړي نو ټول په حالت د اختلاط کې او یحیی ابن معین وی چې دلته ما اوریدلی د ابو عوانن اغه به روایت د عطا نه نقل کوله پچا کې په صحت او اختلاط دواړو دی به د عطا ابن صائب نه عطا نه روایت نقل کوله په صحت کې هم او په دواړو حال په حالت د اختلاط کې هم وې ذکر دې حدیث قابل د حجت نه معلومیږي دا چې په حالت د اختلاط کې چار روایت نقل کړي قابل د حجت نه دي که په غیر د حالت د اختلاط نه روایت نقل کړي به قابل د حجت هغه دي او د عطا ابن صائب وس دا تابعی دی دا یو د علماء او تابعین نه دی دا چې کوم قرآن مجویدین یو لوی قاری تیر شوی دی او د عطا ابن صائب په هر شپه کې د قران کریم ختم کول او دی به ویلي چې حضرت علی کرم الله تعالی وجهه زما د اثر باندې لاس کې خود ودعا لی بالبرکت ما ته سوال د برکت وکړه سوال د برکت وکړه چې الله دې ستا په علم عمل کې برکتونه واچي ودا ثقه راوي دي ثقه ده ولیکن دعا په حفظ او اتقان کې اقا اول مرتبه ته رسیږي نه چې کوم اول قسم اول دی او درجه اولاده کني په خپل ثقه راوي دي دا تابعي دویم مثال لکه زید ابن ابي زیاد راوخی او دا زید ابن ابي زیاد دا د دمشق اوسیدونکو دی قریشی دی او لیکن دا ضعیف دی ابن نمیر یحیی ابن معین وی لیس هو بشیء ابو حاتم وی دا ضعیف دی امام نسائی رحمه الله وی دا متروک الحدیث دی امام ترمذی وی دا ضعیف دی دا پشپک دیش کی وفات شوی دی او 90 کال د دی عمر یا لک لیس ابن ابي سلیم راوخلا وسلیس ابن ابي سلیم جمهور محدثین دا ضعیف کړی دی دی وای چې په دې باندې اختلاط راغلی په آخر د عمر کې احادیث مسترب وو او دی دا وای امام احمد ابن حنبل چې مسترب الحدیث دی لیکن بیا هم خلکو ته حدیث نقل کاوله امام دارقطنی ابن عدی وای چې حدیث تنه لیکل شي او جمهور علما و چې نه حدیث به تنه لیکل نشي د کتابت د حدیث تنیر علما و د دینه منع کړي او د ابي سلیم یا کنیه د لیس ابن ابي سلیم خپل نومي ایمن یا انس دا د دین نوم دی وس داخل واخلا واضرابهم یا امثال او اشباد دی را واخلا واضرابهم یا د دې امثال لا واخلا من حمال الاثار چې دی پورته کون کې د احادیث دي ونقال الاخبار دی نقل کون کې د احادیث دي فهم دا درې واړه و ان کانوا اگر کدا درې واړه دي بما په هغه شي سره وصفنا چې ما بیان وکړو من العلم د علمنا والستر د سترنا چې دا مستور العيب دي عند اهل العلم فني د اهل علم باندې
معروفین وان کانوا اگر کدی دی معروفین دا خبر د قانون د پاره ده دا معروفین دي نو فغیرهم من اقرانهم ودا معروفین خلق پیجنی معروف مشهور راویان خلتینا حدیث نقل کئی خو فغیرهم نور استرازی ابزلونهم لیکن د دینه ما سوا نور راویان مشته دي چې هغه د دینه په مرتبه کې پورته دي هغه په قسم اول کې دي دا امام مسلم د دویم قسم دا غي مثال ذکر کوي د درې واړو د کیف غیرهم نو ما سوا لدین من اقرانهم د دې د امزولنا چې د سره په قرن کې ممن دا غچانا عندهم چې وهغه سره ما اغه ذکرنا چې ما ذکر کړ من الاتقان د اتقان والاستقامت د برابر والی نفر روایت پر روایت کې فغیرهم ما سوا لدینا نو يبذلونهم اغه فوق د دین فی الحال په حال کې والمرتبه په مرتبه کې نور راویان شته دي چې هغه د دینه مرتبه کې بر دي او مرتبه کې پورته دي ولی لأن هذا ذکر دا اتقان و استقامت عند اهل العلم بنید اهل علم بانی درجه رفیعه دا یو چټه درجه ده وخسرة سنیه دا یو خوید رفیع او پلقیدون کې سنی معنا رفیعه ساطعه دا ډیر و چت خوید دا پلقیدون کې خوید چې اتقان استقامت چا کې موجود وي مداوی دا سه خلقم دنیا کې شته د دینه په مرتبه کې ډیر بردي دا سه خلقم دنیا کې شته چې مرتبه کې ډیر اوچت الا ترات نور انک تچی اذا وازن تحولا دا مثال د اول طبقه ذکر کيو اول طبقه د اغي مثال ذکر کيو الا ترات نور اذا وازن تحولا الثلاثه کله چې ته وتلی موازنه وکي د دې درې واړو الذين اغه سمیناهم چې ماته ته نمونه واصله چې عطاء و یزيد و ليس دا درې واړو وتلی د دې موازنه وکي د منصور ابن المعتمر د منصور ابن معتمر سرا او د سليمان اعمش سرا د اسماعیل ابن ابي خالد سرا و دا درې واړه موازنه وکړه د دې درې واړو سرا تی موازنه وکړه پس شي کې موازنه کې دا متعلق دی وازن ته پورې اذا وازنت کله چې موازنه وکي د دې درې واړو سره فی اتقان الحديث په مضبوط والد حدیث کې او استقامت کې فيه په دې حدیث کې وجدتهم تبمند کې عطا یزید او دیس لرا مباینین چې دی مباین دي لهم د منصور او د سليمان او د اسماعیل سره لا یدانوهم دا عطا یزید او لیس لا یدانوهم دی نزدیکی دی نشی منصور او سلیمان او اسماعیل تا هغه ته نزدیکی دی نشی دغه هغه مرتبه تی ډیره و چته د مرتبه براده معلومی دا چې دی په اول مرتبه کې نه دی د دینه په مرتبه کې برم راویان دا موجود دي ظاهر دا سوال واردېږي چې امام مسلم رحم الله منصور ابن معتمر اول ذکر کو سلیمان اور پسې ذکر کو اسماعیل درېمه مرتبه کې ذکر او عدد د اهل علم په دې باندې جاړي چې داسې زینو کې کله راویان ذکر کوي چې د چا مرتبه مخ کې وي او چته وي هغه اول ذکر کوي او پسې دویمه او پسې درېمه مرتبه وایي مثلا کدا ذکر صحابي تابعي تابعي ذکر کوي نو اول صحابي ذکر کوي بیا تابعي ذکر کوي نو هغه نه بعد تابعي ذکر کوي نو دا وی دا اسماعیل خطول نو ورسته ذکر شوی دی او دا اسماعیل ابن ابي خالد دا تابعي مشهور تابعي د ډیرو صحابه سره ملاقات شوی دی حضرت انس رضی الله عنه سلمہ ابن اقوا عبد الله ابن ابي اوفا همدارنګه عامر ابن حریث قیس ابن عایس ابا کاهل د دې ټولو نه سماع د احادیث کړي د ټول صحابه کرام د دې احادیث د اوریدلي نو اسماعیل دا تابعی دی او جلیل القدر تابعی دی اسماعیل ابن ابي خالد د دې خپل نوم هرمز سعید یا کثیر نو اغه نه ورپسې بیا دا سليمان اعمش را واخلو سليمان اعمش د اعمش دې صرف انس رضی الله عنه لیدلو نور صحابه کرام نه ولیدلی
وساغي ډیر صحابه کرام سره ملاقات شوه تابعی دي نو به چاغي مرتبه مخکې دي ورپسې سليمان اعمش ذکر کړی وي ذکر دی یوازې انس رضی الله تعالی عنہ دالی دي دا سليمان د اصل کې د تبرستان د سليمان خپل پیدایش دا په کوفه کې شوی دی او دا سليمان د صدق د وجنا چې ډیر صادق رايو نو خلق بده ته مصحف ویل دا داسې صادق ته لکه څنګه چې مصحف صادق دې کې داسې صدق موجود دی لکه څنګه چې مصحف کې صدق موجود دی قران کریم کې صدق دی قران کریم صادق دی و سليمان هم داسې صادق دی لکه څنګه چې قران کریم صادق دی ابن حبان په ثقات تابعین کې ذکر کړی دی او چې دا ثقات تابعین دي اگر که پر روایتو کې تدلیس تینا ثابت تدلیس تینا کېدله خو بیا په ثقات تابعین کې وسليمان اعمش تابعی دی حضرت انس رضی الله عنه سره ملاقات شوه او پاتې شو منصور ابن معتمر دا تابعی نه دی بلکې دا تابعی دی نو په کار د قانون د اصول سره تا داسې ویلی وې اذا وازنتهم باسماعیل والاعمش ومنصور منصور دی ورسته ذکر کړی تابعی دی اعمش د دویم مرتبه کې ذکر کړی یو صحابي لیدل چې انس رضی الله عنه دی او اسماعیل د ټولو نمخ کې ذکر کړی وي ځکه 15 پکا صحابه کرام لګیلي او جلیل قدر تابعی دي نو تا ولی منصور د ټولو نمخ کې ذکر ورپسې سليمان ذکر اسماعیل ټولو نه ورسته ذکر کړو نو جواب دار چې دلته امام مسلم مقصود تنبیه خبرداري د دې په مراتب باندې نه ده چې د دې مراتب ته ذکر کوي دی باندې تنبیه ذکر کوي نه نو ذکر دلته به ترتیب ذکر او یا داوی ما ز مقصود تنبیه د مراتب ده خو منصور مخکې ذکر کړی امام مسلم ولی ذکر منصور دا په دیانت کې دا په عبادت کې نور راجح دی اگر کدا نور راجح دی په دی باندې چې هغه تابعین دي او دا هغه تابعین نه دي دا تابعین دي خو په عبادت او دیانت کې دا راجح دی او بلدار چې د منصور حفظ دا هم ډیر زیات د دې اتقان او تثبت دا ډیر زیات حفظ اتقان احادیث یادول استقامت برابرواله په احادیث کې د نور نه دي دا ډیر زیات نو دی وجه علي بن مدني رحمه الله وي اذا حدثك ثقه عن منصور قد ملأت يديك لا تريد غيره چې کله تا نه یو ثقه د منصور ابن معتمر نه روایت نقل کی و دوار الله سنت دی بدک شي نور اراده ملره بس امده قطا ته کافی عبد الرحمن ابن مهدی وای چې منصور د اهل کوفه کې ثابت راوی دي سفیان ثوری رحمه الله وای بیا زوما ما با حدیث اعمش ته نه بیانول او تند اهل کوفه ونه چې روایت به مرته ذکر کو اعمش برت ما به روایت نقل کړ رد به او کله چې ما به روایت نقل ک ما وتل چې عن منصور روایت د منصور نه راغله سکت نه چپ شو هو چې منصور نه روایت راغله نو بیا هغه قبل ولا چپ شو امام احمد ابن حنبل چې دا امام د جرح او د تعدیل دی او منصور دا ثابت راوی د اسماعیل ابن ابي خالد یحیی ابن معین وی چې کله په اعمش او منصور دا دواړه جمع شي نو دی به منصور مقدم کوله په سليمان اعمش باندې دې ته ترجیح ورکول ابو حاتم رحمه الله وی چې منصور اتقن من الاعمش ځکه نه اختلاط په احادیثو کې پیرازي او نه تدلیسی په احادیثو کې کړي امام ثوری وای چې منصور شانت سړی په احادیثو کې کوفه کې چاپلی خنه دا سړی په کوفه کې دا سه محدث پاتې شوی نه پچا کې په کوفه کې دومره د دې توثیق کړي او علماو د دې توثیق کړي او امام احمد ابن عبد الله وای منصور ثبت اهل الكوفه او دیبا روجنی ولا شپیتک کال دی منصور روجنی ولې او شپیتک کال دی د شپې عبادت کړي عبادت بیا کړي د دې ورع د دې زهد د دې تقوا دا ډیره معروف او دا مشهور و دلته سليمان سره اعمش د اعمش
نو معنا دا ده چې یو سړی په لقب باندې مشهور وي نو کته هغه د غیبت په طریقه نه دې لپاره چې دا او په جندل شي کله لقب باندې ذکر کې د دې ذکر کول دا جائز دي مخصوص تا تعریف تنقیس نیوی تعریف د لپاره ذکر کې مثلا اعمش ذکر کې اعرج ذکر کې احول ذکر کې اسم اشل اسرم زمین مفلوج شل ګډوډون دا ورته وي خو تا مقصود دا وی چې پاغي باندې دی باندې خل دا پیجن تعریف دی مقصود وی تنقیس مقصود نوی نو دا څه ذکر کول دا څنګه دی دا جائز دی او دا روا دی نو ذکر دا وی تیب مند کی مباینین لا یدانوهم دین ذکریه دی شاغیتا او لا شک شک نشتر عند اهل العلم پنیز اهل علم بانی چاغ اهل علم دی پچا بانی فی الحدیث پا حدیث بانی فی ذالکا نشتر شک لا شک نشتر شک عند اهل العلم پنیز اهل علم بانی چا اهل علم دی بالحدیث پا حدیث بانی فی ذالکا پا دی تباین کی اهل علم شک نکی چی دی پا مابین کی تباین دی للذی د وجد آغا حفظ او استقامتنا استفاظ چې مشهور دی عندهم پنید محدثین باندې آغا سشه دی دا من بیانې دی من صحت حفظ منصورین چې آغا صحت حفظ د منصور دی والاعمش د اعمش دی و اسماعیل د اسماعیل دی و اتقانهم او د مضبوط والد دی اعمش او د اسماعیل او د منصور دا لحدیثهم خپل حدیث لرا و انهم او دا درې واړه دا منصور اعمش اسماعیل لم يعرفوا مثل ذلك نشي پیجندلې په مثل د چا د اتقان من عطاین د عطانا و یزید د یزیدنا ولیس د لیسنا دې کې چې کم اتقان دی دې کې چې کم استقامت دی هغه په عطا یزید او لیس کې دا نشته دی نو معلومیږي دا چې دې دواړو په مابین کې څه شی دی دا خپل مابین کې سره متباینین دي او د دې په مابین کې تباین دی سره امام مسلم رحمه الله هغه دا وی وفي مثل مجرى هؤلاء او په مثل د موازنین دغه کسانو چې ما د دې په مابین کې موازنه وکړه یو مثال ذکر د دې نه بعد اوس دویم مثال بیانې وفي مثل مجرى هؤلاء په مثل د رفتار د دې کې چې تا مخ کې رفتار وکړو په مثل د رفتار د دې کسانو کې اذا وازنتا چې کله ته موازنه وکې بین الاقران په مابین د معاصرینو کې معاصرین دي د یوې زمانه خل دي هم عصر دي ته موازنه وکې نو د بعض سره به تباین نشي کېدای چې ټول دا یو شان توي د دې په مابین کې به تباین ځکه څوک بازار وي او څوک بغیر حاضر صوبه سبق کې ناسوي او صوبه بازار کې چکر وي دواړه چې ته برابر هم عصر دي د یوې زمانه خل څوک به پیدا وي او څوک به پناوي دا خو نشي برابر دي امام مسلم وایي وفي مثل مجرى هؤلاء او په مثل د رفتار د دې کې اذا وازنتا چې کله ته موازنه وکي بین الاقران فما بين المعاصرين کې كابن عون لك ابن عون رواه وأيوب السختياني لك أيوب السختياني رواه ابن عون أيوب السختياني رواه مع عوف بن أبي جميلة دار وخلا سرد عوف بن أبي جميلنا وأشعث الحمرانية أو دار وخلا دا أشعث حمراني سرا ودا دوالا دار وخلا ابن عون رواه ابن عون دا عبد الله ابن عون ابن ارتبان دی ابو عون دی کنیه دا رواه یا ایوب السختیانی رواه ندی بسرمن په بصر کې خرڅولې نو ځکه دې ته سختیانی دا ویل کیږي دا رواه سرد عوف ابن ابي جميلنا عوف ابن ابي جميله د دې ابي جميله خپلنم بندوي د دې نوم بندوي او یا رزيبه امام احمد ابن حنبل وی عوف
ثقة صالح الحديث دا عوف ابن ابي جميله دا ثقه او صالح دا احاديث يحيى ابن معين وي او محمد ابن سعد چې دا ثقه دا یو ثقه راوی دي کونی ابو سهل دا راوخلا یا اشعث حمرانی راوخ اشعث ابن عبد الله خدانی البصري دا روایت د انس ابن مالک نه کوله رضی الله عنه دا روایت نقل کړي د حسن بصری نه او د اشعث حمرانی د خدانی یو اشعث ابن سواد هغه د کوفی اوسیدونکو دی هغه ضعیف دی د هغه روایت قابل د قبول نه دی ذکر د اشعث نه مراد د اشعث حمرانی رواله وهما د اشعث او عوف دواړه صاحب الحسنی دا شاگردان د حسن بصری دی و ابن سیرین شاگردان د ابن سیرین یو زمانه خلد کما ان ابن عون لك ابن عون او ایوب السختیانی صاحباهما دام شاگردان د حسن بصری او د ابن سیرین دی د یو زمانه خلد د یو استاد شاگردان دی مگر مساوات نشته الا د استثناء د مطلق مساوات نه الا ان البون مگر فرق بینهما پما بین دي کی و بین هذین او پما بین دي دوړو کې بعید او دا ډیر لری دي فی کمال الحفظ فی کمال الفضل په کمال فضیلت کې وصحت نقل او په صحت د نقل د احادیث د دې پما بین کې ډیر فرق موجود ذکر دعون او عوف دا دواړه راوخلا نو دا دام شاگردان دي او دا ابن عون ایوب دام داغه شاگردان دي عوف او اشعثم شاگردان دي خود دې مرتبه کې ډیر فرق دی دا عون ایوب دا عوف او اشعث ته نشي رسیدلې داغه مرتبه په باندې ډیر او چته ده هغه کې حفظ اتقان شته او پدې کې نشته و ان کان عوف اگر کا عوف و اشغص او اشغص غیر مدفوعين عن صدق و امانه غیر مدفوعين دی ندی غرزول شوی د صدق او د امانت نه عند اهل العلم بنی د اهل علم باندې اگر که ټول صادق راویان ټولو کې امانت داری شته ده خو به د یو استاد شاگردان د دو استادانو شاگردان د حسن بصری د ابن سیرین خود دې په مابین کې ډیر فرق موجود دی عوف ثقه دی اشعث ثقه دی خو به ابن عون او ایوب سختیانی ته نشي رسیدلی اگر که عوف او اشعث دی ندی غرزول شوی غیر مدفوعین دی ندی غرزول شوی یا غیر مدفوعین دی ندی منع کړي شوی عن صدق و امانت صدق امانت نه چیر دی باندې د صدق د امانت اطلاق نکي عند اهل العلم په اهل العلم باندې ولکن الحال لیکن حال په اعتبار د ترجیح سره ما اغره وصفنا چې ما د بیان کو من المنزله د منزلین عند اهل العلم فنيد اهل علم باني وانما مثلنا هؤلاء امام مسلم رحمه الله جديد نه غرض اعتذار پیش کی عذر پیش کی دا وی خبره مې درته وګدک نو دا و چې دا تطویل د کلام خبره مې وګدک مثالونه مې درته ډیر راوړ یو پکارو ما درته دو درې مثال راوړ دا لپاره د تنبیه خبرداري د تفریقي باندې چې دراویاتو په مابین کې تفریق لري دا مثالونه مې درته ډیر راوړ خبره مې وګدکړه دا د لپاره چې عالی مرتبه تن د ادنا مرتبه تن نه او پیژن او امام مسلم وایي چې دا په هغه غیبت کې داخل نه دی دا باب د غیبت نه دی چې ته وی چې ته خلګیاوي دا راوی داسې دی او دا داسې دی د مرتبه برد او دا خطر او دا ضعیف دی دا هو غیبت دی دا غیبت نه دی بلکې دا د دین نه دفاع کول دی بلکې دا په غیبت محرمه کې نه دی داخل بلکې ستات اعلی مرتبه ادنا مرتبه راوی ذکر کوم چې اعلی مرتبه راوی دا دی اعلی مرتبه راوی دا دی داغي صفات ذکر کوم چې چا کې حفظ اتقان اعلی مرتبه دی چا کې حفظ او اتقان نیوی هغه ادنا مرتبه دا درته ذکر کوم امام مسلم وی چې دا غیبت محرمه نه دی بل د تا اشعار کوم په طریقې د اهل علم باندې پرواتو
چې اهل علم راویانو کې دقه کار کوي. زدا ته شان د محدثینو ذکر کوم پر رواتو چې د محدثینو پر راویانو کې دقه شان دي. هغه راویان ټول یو مرتبه کې نشماري، بلکې هغه راویانو کې بعد اعلی مرتبه تندي، بعد اوسط دي، بعد ادنا دي. د محدثینو شان درته بیانوم. د اهل علم پر رواتو کې طریقه د ذکر کوم، دا غي داب او عادت د ذکر کوم. دکوي وانما مثلنا هؤلاء بشکا منګه مثال ذکر کو دغه خلقو په تسمیه په تسمیه کې ماتا ته نمونه واغسلو. دا په غیبت محرمه کې داخل نه دی، بلکې ز شان د اهل علم او طریقه د اهل علم ذکر کوم پر رواتو کې، او شان د محدثین ذکر کوم پر رواتو کې. لپ په تسمیه کې لیے کونه تمثيلهم د لپاره چې مثال د دې سمتن د علامه شي يصدر عن فهمها، صدر يصدر یا صدر يصدر یا صدر يصدر دوال رضی باب د نصرو ضرب يصدرو چې دا واپس شي عن فهمها د فهم د دې علامنا، د فهم د دې علامینا، چې واپس شي عن فهمها عن من غبیا هغه څوک چې پټوي علی په دې باندې طریق اهل العلم، طریقه د اهل علمو د لپاره چې دا علامه شي او نه خشي چې دا واپس کیږي د فهم د دې علامینا. هغه څوک چې غبي په دې باندې طریقه د اهل علم فی ترتیب اهله، په ترتیب د اهل د علم کې فيه په باب د حدیث کې فلا يقصر بالرجل العالی د لپاره چې دا کم نه کی بالرجل العالی هغه سړی چې عالی القدر وی مرتبه او چتوي عن درجته د مرتبه د دې خپل د دې سړی نه چې هغه مرتبه کتنه کی ولا يرفع او پورته نکی دامنا متزع القدر هغه چې قلیل المرتبه وی فی العلم په علم کې فوق مرتبته او پسیر د مرتبه خپلنا ويعطي او ورکی کل ذی حق هر یو حقتا هر حقدار تفیه پر علم کې حقه حق خپل وينزل منزلته او نازل کی هر یو په خپل منزله او مرتبه کې وينزل نازل کی هر یو منزلته په مرتبه د هر یو کې. وقد ذکر عن عائشہ غرض اثبات د ماوتیه د مؤلف دی په حدیث باندې دوی په نصوصو کې په حدیثو کې دا خبره ذکر شوی دا ما چې کوم خبره وکړه وقد ذکر پتا کې سره ذکر کړی شوی دی حضرت عائشہ رضی الله عنها انها حضرت عائشہ قالت وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پیغمبر اسلام امر کړی دی ان ننزل الناس منازلهم چې مونږ نازل کو خلق خپل منازلو کې هر سړی ته خپل مرتبه ورکو. نبی له صلوات و سلام مونږ ته دا فرمایلی دي مع ما نطق به القرآن سره دې نرچ ناطق دې په دې باندې قران کریم من قول الله تعالی ذکره هغه دا قول د باری تعالی دې چې تعالی چې وچد الله پاک ذکر د الله تبارک و تعالی. الله فرمایي وفوق كل ذي علم علیم او فرست د هر یو علم نه خاوند علم شته. معنا در چې تفاوت الناس فی مراتب العلم خلقو کې تفاوت شته په مرتبه د علم کې، په مراتب د علم کې ټول برابر نه دي. فعلى نحو ما ذکرنا فمثل د هغه باندې چې ما ته ذکر ک من الوجوه بیان د ما ذکرنا کوي من الوجوه چې هغه طبقات ثلاثه دي. نو الف ذو جوړوم ما سالت هغه چې تاسو سوال کړی دي من الاخبار هغه بیان کی تاسو سوال کړی د احادیثنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. اوس هر سړی ته خپل مرتبه ورکه د دې نه معلومیږي چې خلقو په حقوق زیاتواله کمواله شته، مراتب او منازل کې خلق بره کته دي. او البته دومره دا په بعض احکامو کې یا په اکثر احکامو کې بعض وخت شریعت د دې په مابین کې برابرواله کړل، لکه حدود راوخه حدود یا اشباع امثال د حدود راواله په دې کې ټول برابر دي. حدود کې غټ علم والا صاحب اتقان او صاحب د چا د اهل استقامت او د حفظ او اتقان او اعلی او اوسط ادنا ټول دا برابر. امداننګ د دې په قصاص کې چې دنو دا ټول برابر دي، نو دې کې به تفاوت د دې په مابین کې نشته. خو په اکثر په بعض احکام کې یا په اکثر احکام کې د دې په مراتبو کې فرق داشته ده. فاما ما كان منها عن قوم دا قسم ثالث ذکر کړي او طبقه ثالثه ذکر کړي. قسم ثالث او طبقه ثالثه نو هغه ذکر کړي دی. فاما ما كان من عن قوم فاما ما ارس اغا كان چوي منها د احاديثنا عن قوم
منقول وي د چانه د قومنا هم دا قوم عند اهل الحديث او دا احاديث چې چا نقل کړی دي په دې اهل حدیث باندې متهمون دی باندې تهمت ویلې شوی آیا او عند الاکثر منهم یا په دې اکثر د دی باندې دی متهمی فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم زنیما چې زه مشغول شم په تخریج حدیث دی د دسه خلقو حدیث ته ذکر کوم نه دا دوه قسمه ذکر کوم قسم اول چې اهل حفظ والاتقان او پاتې شو دویم قسم دا ته ذکر کوم لیکن د دین ما سوا دا دریم قسم طبقه ثالثه قسم ثالث چې هغه متهم دي یا پنیر د اکثر باندې متهم وي د داس خلق او راویان او روایت دا ته نه ذکر کوم فاما ما كان هر څه حدیث چې وی من هذه احادیثنا فاما ما كان هر څه وی من هذه احادیثنا عن قوم دا منقول به د قومنا هم چې دا قوم عند اهل الحديث پنیر د اهل حدیث باندې متهمون وي او عند الاکثر منهم یا پنیر د اکثر محدثین باندې متهم وي فلسنا یومنگا نتشاغلو چې مشغول شوم به تخریج حدیثهم او یستلو د حدیث د دی باندې او څنګه لك عبد الله بن مسور روخلا عبد الله بن مسور ابي جعفر مديني روخلا ود عبد الله بن مسور ابو جعفر مدائني نو وسو دا متهم راوی دی عبد الله ابن مسور ابن عون ابن جعفر ابن ابي طالب ابو جعفر کنیه دا هاشمی دی مدینی دی دا سقنه دی امام احمد او نوری احادیثه موضوعه لدی احادیث موضوعی دی یحیی بن معین وی کان یزعو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام باندې د ځان احادیث جوړول د ځان احادیث به جوړول نسبت د پیغمبر علیه السلام ته کوله وس دا متهم دی د داسې راوی روایت دا قابل دا نه ذکر کوم یا لك عمرو بن خالد رواخلا وعبد القدوس الشامي یا عبد القدوس الشامي رواله دا عبد القدوس الشامي دو قدوس عبد القدوس دو دي یو عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي شامي دي ابي سعيد كنيه دا دار ود اکرمه د عتانه ابن ابي حاتم عمر ابن علي اغي داوي چې دلته د دې حدیث دا متروک دی دا عبد القدوس دا متهم دی دا عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي دی شامي دی د دې روایت قابل د قبول نه دا متهم دی یو بل راوی دی هغه نوم عبد القدوس دی هغه ثقه دی هغه عبد القدوس ابن حجاج ابو المغيره خولاني دی یدی کنیا ابو سعید دی هغه ابو المغيره هغه کلاعی دی دا خولانی دی هغه شامی دی او دام شامی دی هغه به شام کې د حمص اوسیدونکو دا د صفان ابن عمرو امام اوزعی او نور نسمع دا ثابت ده امام احمد ابن حنبل یحیی ابن معین او محمد ابن یحیی زهلی عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی کبار ائمه حفاظ هغه د دین روایت دا نقل کوي حتی احمد ابن عبد الله عجلی وی امام دارقطنی هو ثقه دق عبد القدوس ثقه ده عبد القدوس ابن حجاج ابو المغیره ده دا د شام د حمص اوسیدونکو دا ثقه راوی دي او امام بخاری امام مسلم په خپل صحیحین کې د دین روایت نقل کړی دي نو عبد القدوس دودی یو عبد القدوس حبیب کلاعی ده دا ضعیف ده امام مسلم دغه مراد ده بل عبد القدوس ابن حجاج ابو المغیره خولانی ده دا د شام او د حمص اوسیدونکو ده او دا ثقه ده بلکې دا د کبارو ائمه او حفاظونه ده او لولو امامان امام بخاری مسلم د دین روایت نقل کوي هغه به ثقه راوي یا لکه محمد ابن سعید مسلوب رواخ وذا محمد ابن سعید مزاد دمشق اوسیدونکو د دې کنیه ابو عبدالرحمن یا ابو عبد الله نو دیتا مسلوب ویل کیږي ځکه دا په زنديقت باندې تهمت په باندې لګیدل نو هغه نه دا پیدا پانسي شوی د دې په نوم په کې اختلاف نوم کې اختلاف نو دیو جن ابو حاتم رازی رحمه الله وی چې دا سعید دا محمد ابن سعید دا متروک الحدیث دی دا وجل شوی دی په زنديقت کې دا پانسي شوی دی امام احمد ابن حنبل وی ابو جعفر دا وجل په زنديقت کې د دې احادیث موضوعی دي او
دا راوخ او خالد ابن یزید وی نو ما د دین اوریدلی وو د محمد ابن سعید نه او دی به ویلي چې خبره خوي او سباق نه لري لم ارى باسا ان اجعل له اسم اسباق نشتا سند ورته جوړ کا بس نبی رسول الله ته نسبت یو خبره راواخله د ځان اگر ک نبی رسول الله نقل نه او سند ورته کېدو پیغمبر سلام ته نسبت وکړه نو ځان به احادیث دی جوړول او یا لکه غیاث ابن ابراهیم راوخلا غیاث ابن ابراهیم راوخلا دا غیاث ابن ابراهیم امام بخاری او چې د دې حدیث دا متروکین یا سلیمان ابن عمرو راوخ سلیمان ابن عمرو یحیی ابن معین اکذب الناس دا ډېر دروغجن دی په خلکو یزید ابن هارون وای لا يحل لاحد ان يروي عنه دا چاته روانه چې د دین روایت نه نقل دا روانه دي چې د دې روایت داخل نقل نو او یا ابي داود نخعي واخلا ابو داود نخعي دې چې دنه کونیه سليمان نو واشباههم یا دې امثال لا واخلا نو دې په احاديث موضوعي د ځانه جوړول واضح کله بلی چا کلام اگر واخلي نو وځه پکې وکي حدیث نه جوړ او کله د ځان خبر کلام راوغلی او هغه ته سند جوړ کی نبی رسول الله ته نسبت وکي نبی رسول الله ته نسبت وکي یا د بری چا کلام نقل کی یا خپل کلام نقل کی نو دا وای دا څوک دې ممن د هغه چانه او توهما چې دی باندې تهمت ویل شوی دی به وضع احادیث او وضع احادیث نو عمدن وضع حدیث دا حرام ده په دې باندې اجماع ده یو فرقه مبتدعه ده کرامیه هغه چې وضع د احادیث او کدان احادیث بیانې په ترغیب او ترهیب او زهد کې دا جائز ده او بعض کسان امام نووي دا جاهلان دي ناپوهه خلک هغه دا وایي چې موږ ډېر ښه کار کوو چې موږ ترغیب او ترهیب کې ددان احادیث جوړي نو دا وایي دا غباوت دی دا جهالت دی دا منع دی نبی رسول الله من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ان دقدی خلق د پاره کافی دی چې پیغمبر علی صلوات والسلام چې ما باندې څوک دروغ وایي بلاغي دی جهنم دی جهنم کې ځان د ټکانه تیار وي دین دي خلق د پاره بل وعید نشته بلکې احادیث د ځان جوړول په ترغیب کې وی که په ترغیب کې وی که په زهد کې وی چې په هر طریقې باندې وی دا جائز نه دی دا ناروا دی دا حرام قطعی دی او توهما چې دی باندې تهمت ویل شي په وضع د احادیثو کې وتولید الاخبار په تولید د چا کې د اخبار تولید په پیدا کولو د چا کې د احادیثو نو په زیادت د چا کې د احادیث دی وضع د احادیث کوي تولید د اخبار کوي زیادت کوي په چا کې په احادیث وضع دا څو قسم مثلا یو دار چې وضع د اسانیدو کې متون ثابته وي متن ثابت وي خو سند ورته موضوعي دي دویم دار چې سند ثابت وي ولیکن متن ورته موضوعي کی سند مشهور وي متن ورته موضوعي کی او دریم دار چې په متن کې هم وضع وکي او په سند کې هم وضع وکي علامه علی رحمه الله اشد الاصناف ضررا اهل الزهد یا ډیر سخت ضرر ولا خلق اهل الزهد دي اهل تقوا پرهیزګاران صوفیان دي یا صوفیان دي کړي خطا کوي ځکه صوفیان خپل خلوي نو هغه وای په بل چا باندې اعتماد کوي چې هر قسم احادیث خل نقل کوي هغه باندې اعتماد کوي هغه دا فرق نه کوي چې دا حدیث څنګه دی او څنګه نه دی ځکه ډیر زیات دا صوفیان نو معنا دار ک وضع سند کې متن د پاره یا وضع د متنو کې سند ثابت لره یا دواړه موضوعي دا جائز نه دي اوس هغه علامه نو چې ته موضوعیت په باندې پیژنې چې دا حدیث دی خو دا حدیث موضوعي دی موضوعیت د حدیث په باندې پیژنې نو د لپاره څه علامه شته دي یو علامه ده چې دا واضح په خپل اقرار کوي په وضع د احادیث باندې معلومیږي دا حدیث موضوعي دی دا سوچ وضع په حدیث کې په خپل اقرار کوي دا حدیث من ځانه جوړ کړی دویمه خنه خیدا ده
چې کله روایت نقل کړي د یو شیخ نه ته تینا تاسو کې سوال تی نه وکي چې دا کله پیدا شوی دی نو هغه ته تاریخ د وفات د شیخ ذکر کوي وته د دې پیدایش څو وخت شوی دی نو هغه ته د هغه پیدایش نه وفات ذکر کوي چې په دې تاریخ باندې پیدا شوی هغه تاریخ د وفات دینه معلومیږي چې د حدیث دا موضوعي دی دریم علامه د موضوعیت درج اتفق العلماء على كذبه چې ټول علما د دې حدیث په کذب باندې علما ټول متفق وي سلورم علامه دا چې دا حدیث موافق د عقل سلیم سره نه عقل سلیم اقرار کوي په موضوعیت د دې باندې چیرې دا حدیث موضوعي دی عقل سلیم هغه اقرار کوي په دې باندې په موضوعیت د دې باندې او پنځم علامه دا ده چې دا مخالف د حس نه وي یا صریح د قران او د حدیث یا د حس ظاهر نه نو د هغه نه مخالف حس ظاهر او یا مخالف د قران صریح قران او د سنت نه وي نو پوښتنه چې د حدیث موضوعي دي نو دا پنځه علامه او نه خدا د موضوعیت د حدیث د دینه دا پته لګيږي چې دا حدیث دا موضوعي دي وكذلك من الغالب بس اللهم صل على سيدنا یو مخ یا ویلو چې دا کوم چا په امتحان وکړي